حضرت علي کرم الله وجهه تقریبا 21 روزي و 40 سنه هجري و 2 کاله عمر و 4 کاله لس میاشتې خلافت وکړي بیا شهید شو. صحیح سلو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي د مسلم حدیث دی څوک حضرت علي کرم الله وجهه په خپل فرمایي ماته د الله رسول ویل زما د په الله سره قسم وي ماته د الله رسول ویل چې کوم څوک ستا سره مینه او محبت کوي دا مؤمن چې لتا سره عداوت او بغض کوي دا منافق دی. منافق ماغه منافق جهنمی جهنم لره. صحیح سلو او بیا عجب خبر حضرت علي کرم الله وجهه الله ډېر وړ شان ورکړی دی. شان نو څنګه ورکړی دی؟ شان داسې ورکړی دی چې پیغمبر علیه السلام مبارک کله له مکې هجرت کوي مکې څخه هجرت کوي نو ډېر خلکو پیغمبر سم خپل امانتونه یې کافرانو دشمنانو پیغمبر سم مبارک دومره مشهور په خپل علاقه کې چې د دنیا یو صفت هغه په دې کې و هیڅ دا دشمن هم یو شی نسو پر راایستلی چې په تا کې دا شی شته. نو پیغمبر سم مبارک چې کله د ابوبکر صدیق ملګرتیا وکړو هجرت یې کوي حضرت علي کرم الله وجهه ته بدلې شي. صحیح سلو دا امانتونه ماته پراته دي دا به هر کور ته جلا جلا ورسوي د پلاني کافر د پلاني مشرک د پلاني ظالم د پلاني مسلمان د پلاني دا ورسوي دا کار یې وکړي. او بیا عجب خبره دا سوه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک کله تبوک لرتلی تبوک بیا د مدینه منورې څخه تقریبا داسې 900 کیلومتر لاره ده. دا نو ډېر عجبه داستان دی. سخته ګرمي وه د ګرمۍ دلته فصلونه رسېدلي دلته د الله د رسول له جانبه اعلان اوس تبوک لره به ځو. بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک حضرت علي کرم الله وجهه د ځان نایب کوي ته به دلې زما پر ځای سي موږ ځو. حضرت علي کرم الله وجهه ډېر پریشان سولو. بیا بعض منافقانو دا خبره جوړه کړه ویلې ول پیغمبر علیه السلام ګرد ملګري بوتو علي پرېښوي. حضرت علي کرم الله وجهه ډېر پریشان سولو. پیغمبر صاحب پوښتنه جوړه کړه ولې علي پریشان ویلې ول تا ټول ملګري د ځان سره بیا او زه دې پرېښولم. پیغمبر صاحب مبارک ورته ویلې ول ما ته په دې نه یې پرېښی چې تا د کوچنیانو سره یا منافقان په تا په څه وایي ما ته داسې پرېښولې چې ته زما دپاره داسې یې لکه د موسی علیه السلام دپاره هارون علیه السلام. موسی علیه السلام د الله ملاقات لره ولاړی هارون علیه السلام یې پر وطن باندې پرېښوی نو ته هم زما دپاره دغسې ها خبره دا د زما بعد بل نبي چې دی هغه راځي نه. صحیح سلو ته په دې نه یې خوشحاله. پیغمبر علیه السلام مبارک چې کله مدینې شریف ته راغلی بیا ټول صحابه کرام مهاجر وه مهاجر راته چې ډېر ښکنځای ورته کوي ډېر ناکي و ظلم و ناجایزه چې کوي دا پیغمبر علیه السلام مبارک تقسیم کوي و انصاري ته ویل دا یو ملګری ته د سره بوزه دا بل ملګری ته بوزه دا بل ملګری ته بوزه دی چې ټوله سره خلاص ولو نو څنګه هغه به بل هم درته وکمه. عبدالرحمن بن عوف چې دی هغه د سعد بن ربیع سعد رضی الله تعالی بن ربیع انشاءالله د ده په برخه رالی پیغمبر صلی مبارک ورته ویل عبدالرحمن ته به د سعد سره سي د سعد راوستی کور ته بیا راولاړ چې کور یې درلود هغه یې داسې ورنمایي کوي چې مځکه یې درلود هغه یې داسې ورنمایي کړه 2 ښځې درلودې دا یې راوستې ورته کښېنول په دې کې د کومه یوه خوښه دا به درته لاکه کمه دغه ته وکړه. اوس منافق سړی وي ښه یو سړی خپل کور والا چاله راولي د محمد رسول الله خبرې دي په دې کې ستا د پلار او د نیکه خبرې نه چلیږي د مردارې د نسوارو خولې مې نه چلیږي. د الله رسول ورته دا د ورور دی چې زما ورور دی نو والله دا به داسې نه چې زه به واده لرم دی بیا نه لري زه به مځکه لرم دی بیا نه لري زه به کور لرم دی بیا دا ټول سره ور تقسیم کو. عبدالرحمن بن عوف یا دونه پلاردار هغه ویل یا ما ته خالي د بازار لار راوښی ته خلاص یې الله دې دا شام پر تا باندې زاړه کړي الله دې ستا دپاره مبارک و برکتمن کړي داسې نه دې کړی چې د پلانۍ کور والا دا و ماته. صحیح سلو نو بیا دا د صحابو د مهاجرو د انصارو خبره وه. پیغمبر صلی مبارک حضرت علي کرم الله وجهه یوازې پاته سو هېڅ چا لره نه ورغلی. د الله رسول ورته ویلې وله علي ته زما ورور یې په دنیا کې هم په آخرت کې هم ته زما سره سه ټول یې تقسیم کړو د پلاني سره سئ علي ته ویل ته به زما ملګری ته زما ورور یې په دنیا کې هم او په آخرت کې هم. نو تبوک لره صحابه کرام خو ډېر د الله رسول فرمایي عبدالله بن مسعود سره روایت دی فرمایي چې دا د صحابو ایمانونه داسې ایمانونه دي دا غر په مځکه کې دومره مضبوطه نه دی لکه د صحابو ایمانونه. یو خو هغه چې منافقان وو په ظاهر ځان ښکاره کړی چې نه چې اصل صحابه کرامو ایمان یې راوړی. الله فرمایي فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا ته چې ایمان راوړي که څوک ایمان راوړي داسې ایمان دې راوړي لکه صحابه کرامو چې راوړی دي
داسې ایمان دې راوړي. صحابو ته الله فرمایي که ستاسو رقم ایمان څوک راوړي فقد اهتدوا، دا به هدایت والا سي، دا به پر نیکه لاره باندې سي. نو دلته تبوک لره پیغمبر علیه السلام مبارک چې صحابه کرام ډېر مجبور وو، هېڅ یو شی نه درلودی. پیغمبر صلی مبارک تفسیر مزری را نقل کړي صحابه کرام رالو ول یا رسول الله ته خو روانې جهاد لره، نو تاسو سره هم شی نسته چې ومشت یې راکې، شی نه لرې چې ومشت یې راکې، موږ تاسو سره پر هغه باندې مطلب ولاړ سو. ته دونه وخت یې کورو لره حال واستوه، دوی ته ووایه په کور کې څټ زاړه ټوکران لري یا پلانه شی لري، دا دې راکې موږ ته، موږ یې پر پښو باندې وتړو، ته پر اسانو پر وښانو درځئ، موږ به په پښو در سره ځو. 200 کیلومتره لار، سره ګرمي د مدینې غرونه، ولته پر وښانو پر اسانو درځئ، موږ به په پښو در سره ځو. پیغمبر علیه السلام مبارک ورته زه شی والله که لرم، شی نه لرم. چې نه لرم دغه صحابه کرام چې بیرته کورو خواته واپسولو نو تولوا واعینهم تفیض من الدمع حزنا ان لا یجدوا ما ينفقون. ډېر چې بس روان سو، نو خو یو شی نسته، نه آس نه خچر نه وش نه سوارده، شی به دوی پاته سولو. به چې روان سولو تر سترګې اوښکې بهېدلې صحابه کرام چې زه څنګه کاش ما نن یو شی درلودی، ما به د الله په لاره کې پیش کړی وای، دونه شی نه لرم. تر سترګې اوښکې بهېدلې. دا هغه صحابه کرام دي. اوس خلک پر صحابو باندې څنګه انا لله و انا الیه راجعون. اشاعر څه ویلې ول دا تراویح نه دي، دا شپږم لمونځ عمر شروع کوي. عمر هغه وایي دا بدعت دی، د دې کول ګناه ده. موږ په جمعه کې خبره کړې وه، د دې کول ول ګناه ده. عمر هغه سړی دی چې د الله د رسول خلیفه دی. عمر رالی حجر اسود ته ودرېدی، ویلې ول والله که یا چاته ګټه رسولی سي یا تاوان رسولی سي، خو چونکې محمد رسول الله مچه کړی زه دې مچه کومه. دی وایي دا شپږم لمونځ دی، عمر ایجاد کوي، دا بدعت دی، دا ګناه ده، دې کوونکه. حضرت عمر فاروق بدعت ایجادوي، ولګوي اندازه ول دا مسلمان، دا کلمه گو. صحیح سلو. نو بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک و حضرت علی ته ولته زما د پاره داسې لکه د موسی علیه السلام د پاره هارون علیه السلام، ها زما بعد چې دی هغه نبی نسته. صحیح سلو. او بیا حضرت علی کرم الله وجهه چې کله زخمی سلو، حیات صحابه مولوی صاحب را نقل کړي دي چې زخمی سونه امام حسن رالی رضی الله تعالی عنہ جړلې، چې جړلې حضرت علی کرم الله وجهه ورته جاړه زما د دنیا اخرنۍ ورځ ده او د آخرت مې اولنۍ ورځ ده، بس و شروع کیږي. خو زما څو خبرې، څلور خبرې ول زما په یاد لره، څلور خبرې. اوله خبره دا ورته وکړله، ویل دا خبرې به ټیټ په غور سره واوره، دا خپلې کا په ټول ژوند به تا ته هیڅ شی نقصان ونه رسوي. اولنۍ خبره دا ورته وکړله چې تر ټولو لویه مالداري چې ده هغه ښه عقل دی چې الله یې چاته ورکړي. یو سړی عقلمند دی، بل بې عقل دی، روپۍ ډېرې لري، د عقلمند ډېر ورباندې اثرت دی، ډېر ورباندې په امان دی. او بیا یې ورته وویلې چې تر ټولو لویه فقیري چې ده هغه حماقت دی، بېوقوفي ده. تر ټولو لویه مالداري دا عقل دی، تر ټولو لویه فقیري چې ده هغه بې عقلي ده. عقل څه شی دی چې الله یې چاته ورکړي. پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي په جنت کې 100 درجې دي، 99 درجې د عقلمندو دپاره دي، 1 درجه د نورو دپاره ده. صحیح سلو. او په ګرد کائنات کې په انسانانو کې محمد رسول الله ته الله پاک ډېر عظیم عقل او فهم چې دی هغه ورکړی و. عبدالله ابن عباس فرمایي، ابو نعیم اصفهاني چې دی هغه را نقل کړي دي. درېیمې دا ورته ویلې چې تر ټولو زیات انتهایی د وحشت شی چې دی هغه عجب دی. عجب څه معنا؟ عجب معنا خود پسندي، خپل ځان یې خوښ دی، بس زه چې یم زه هر څه یم، کمی ځواني ده، کمی غیرت دی، کمی سخاوت دی، کمی دسترخوان دی، کمی شایست دی، کمی دلاوري ده، دا ټول یې پر ځان تمامه کړي. که څه و هغه زه یم. دا شی انسان تنها کی، د هیڅ چا سره به دې نه لګېږي، هلته به یو ځای پریشانه ناست دی. دا شی مه کوه، ځان تر بل بې مه بله، بل تر ځان بې بله، بس بیا به خوشحاله د هر چا سره به ناسته کوې. او که ځان تر ګر جهان و تا ته ښه ښکاره کېږي، بس بیا به تنها یې، هېڅوک نه ستا سره شناخت کوي نه به ته شناخت سره کوې. دا یې درې. څلرم یې دا ورته ویل تر ټولو لویه خبره، عظیمه خبره، لویه بړایي چې د هغه ښه اخلاق دي. علی اخلاق څوک ولري؟ علی اخلاق د محمد رسول الله ولو، علی اخلاق د ابوبکر صدیق، علی اخلاق د محمد رسول الله د صحابه کرام ولو. او زموږ په دې و زمانه کې علی اخلاق هغه د دعوت تبلیغ والا دي، یا زموږ د تصوف چې کم پیران دي، ښه مریدان دي، د دوی اخلاق ډېر اعلی دي. نور زموږ اخلاق زما د خدای څه دي چې ګر سره الله دې د بد
د بد اخلاقي وساتي. الله دې ښه اخلاق را نصیب کړي. خو چونکې عبدالرحمن بن عوف رالی حضرت عمر فاروق ته ویل دا خلک ستا نه راتللی سي نه مجلس ته سره کولی سي ورور ته څه نرمي کوه ته څه کوې یار. حضرت عمر فاروق ورته ویل په خدای قسم نه یې را خبر چې زما په زړه کې د دې سره څومره مینه او محبت دی که لږ خشه زه دې ته ډیل ورکړم لږ خشه نرمي ورسره شروع کړم ای د وژې په ټوبه لا رسوي چې غږ مه لره دا ما په کسه ځان داسې کړی دی. الله دې موږ هم دغسې کړي. صحیح ده. نو تر ټولو عظیم شی چې د هغه اخلاق دی. ول دا څلور خبرې خو دې واورېدې څلور ول نور یې درته کوم د دې سره بیا خیال کوه. اوله خبره دا ورته وکړله چې د بېوقوفه سړي سره انډیوالي مه کوه. بېعقل سړی بېوقوفه سړی د هغه سره انډیوالي مه کوه. ولې؟ ول د فایدې بجای به نقصان در ورسي او فکر بې نه وي چې دا زه ودې ته نقصان رسوم که فایده رسوم. ستا به دا مطلب تا یو سړی دی زاجه به درته کوم یار. یو ورځ موږ په حجره کې ناست یو نو زموږ یو پروګرام مجلس شیمۍ دی نو زما سره چا کوم ملګري ناست موږ به یو ځای روانېږو په دا مابینځ کې بل سړی رالی هغه هلته کښېنستی زه ټیبل سره ناست یم ما پر کاغذه باندې ولیکل مال غږ مه لره پلانی رالی دا مجلس په دغه ځای پرېږده. صحیح شو. ما دا کاغذ خالي داسې ورته ونیوی دا هغه رقم په زور ووایي غږ مه لره پلانی رالی. خدای دې خیر ای ما دی پوه کوئ. صحیح سلو. نو اوس دلته حضرت علي کرم الله وجهه فرمایي بېوقوفه سړی د دې سره انډیوالي مه کوه. د شیخ صاحب رحمه الله چې ښه نقل کړي په ځایل صدقات کې وایي د بېوقوفو و څنګ ته لا مه تېرېږه. د بېوقوفه څنګ ته مه تېرېږه بس پرېږده یې دا خبرې. وایي د ده دا خیال زه ګټه در رسوم هغه به تاوان در ورسوي. او دروغجن سړي سره دوستي و انډیوالي مه کوه. ولې؟ دروغجن سړی ول داسې کمال لري لیرې شی به در را نږدې کړي نږدې شی به در څه لیرې کړي دوست به در دشمن کړي دشمن به در دوست کړي. دروغجن سړی د الله رسول بیبي عایشه صدیقه فرمایي د الله رسول د دروغجن څخه ډېر بد کېده. صحیح سلو. د دروغجن خو یوه خوا هم نه معلومېږي ته څه وایه. او بیا یې ورته وویلې چې د بخیل سړي سره انډیوالي مه کوه دوستي مه کوه. ولې مه کوه؟ ویلې ول د سخت ضرورت په ځای کې د سخت د ایمرجنسي په ایمرجنسي کې به دا سړی تا دغه پرېږدي. صحیح سلو. بخیل سړی به چې ستا ضرورت شو په هغه ورځ به تا ته شا در وګرځوي چې ته ورشې ورته وایي چې زما دا مشکل دی والله پرون دې راته ویلي وای قسم ده که مې در څه ګرځولي وای موږ هم داسې. صحیح سلو. د بخیل سره انډیوالي مه کوه. او څلرم یې دا ورته ویلې ول د کمینه سړي سره دوستي مه کوه. کمینه. ولې؟ کمینه کمسل سړی دا به دې په نه څه خرڅ کړي. کمینه کمسل سړی په نه څه به دې خرڅ کړي ته په ځان نه یې خبر ته به یو ځای خرڅ کړی دا جاسوسان راواخلئ. جاسوسان نه دي زموږ په افغانستان کې څومره ډېر لوړ کسان دا جاسوسان هم وکړل د 15,000 د 10,000 د 20,000 روپۍ دپاره. صحیح سلو. لالچ یې ورکړی چې پلانی به وکړو. نو حضرت علي کرم الله وجهه فرمایي د کمینه سړي سره انډیوالي مه کوه دا به دې په نه څه خرڅ کړي او ته به په ځان باندې خبر نه یې ته به په ځان باندې خبر نه یې. نو حضرت علي کرم الله وجهه چې دی دا شهید سلو د پیغمبر علیه صلات وسلام مبارک په کور کې ورسره پیغمبر علیه صلات وسلام مبارک خپله لور ورکړې وه او د الله رسول فرمایي ما چې چاته لوڼې ورکړې دي هغه ماته الله ویلي دي ما چې د چا لوڼې غوښتې دي هغه ماته الله ویل دي ماته وحي سوي دي. الله پاک ته پر قبر باندې دومره رحمتونه وورئ چې څومره د الله په علم په قدرت کې الله رب العزت د در جنډۍ لاندې موږ راپورته کړي. الله دې د شفاعت موږ ته رانصیب کړي. الله دې د اهل بیتو احترام او اکرام موږ ته رانصیب کړي. الله دې د اهل بیتو د بې عزتۍ او د بې اکرامۍ او د بې ادبۍ وساتي. الله رب العزت د قیامت په ورځ د شفاعت زموږ دپاره قبول کړي. د ټولو صحابو شفاعتونه دې الله پاک و موږ ته رانصیب کړي.